ما په دې راوس بوز باندې ولا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امرګری ته چې دا څه کوي دا تیراوال قران دی مولانا مې لاسونه و چې دا څه کوي کور دی وران شه ما ته وایي چې مولانا صاحب کڅټی کې مې زده کړیم چې دل ترالم رانه یې او شو دا سره را پسې ولارم دغه سیو زور ته مخکم دغه څه چلته چې نیمال تاسو هغه نه وایي چې په لار درې روان وي شپه پراله پراته دي ایو له خوب نه ورتلو را پاسې دو او دا سیو کو چې مونږ به وکړو چې مونږ وکړو چې یو اخلا یا یو کافر دې شم چې یو اخلا یا یو کافر دې شم چې یو مرګري مې ودی او زده یو داوم یو اخلا یا یو مرګري را پاسې دی چې خونه دې ورانه شه چې ته یو داوې دې مو شیطان ایوه تا څنګه کی دا ځخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانہ کې وړوکوالي کې زمانی کو امام له جمعه ته ورځي واملو سمخ کېږي قسم په خدای دې زمانی کو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو و چې نن خو پکې دې کاټي غونډه غنټې دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو و چې مولا سره شتا په مخه دې ښه کنه دلته خو دې جیور نه دي کارلی اثر صاحب سماته ګوډه ورکړو دا طالبان به د خار نه غرونو له د روجي امامت لټلو په دې نه پوهېده چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض مونږ امامت ډیر ضروری دی په دې چا پوه کړی د علماو پوه کړی د طالبانو پوه کړی د تبلیغی جماعت برکت پوه کړی دیکھو وګوره پایات آباد کې ورشه د شراب او د بوتلو دکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې داګيري چې وی ګوره ته به چې د کړوې قاضي صاحب دی او مېلا سپیراش تاسو په هم داسي پلوس شراب دکان ته بناستي اللهم صل علی رسول مداسکه چې اوسه کله له قاضي پام کوم دا نه نسبي ده چې اوسه دا بزنس تا کنه او د پیرانو مریدانم دي د پیرانو مریدانم دي دا هغه پیسې هغه چې په شراب وي ګټلي ا پیرانو له په شکرانو کې ورکړي داغه پیسو زکات هم پیرانو له ورکړي نظام ديدانو عرض میں داو چنن په ملک زما په نظر کې دو سيزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي یو تبلیغی جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شو کنه ستاد باندې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګيري زمونږ د قبایلو چې سیوا د کنزلو نه به بل کار نو هغه سپینګيرو کوتک نیولې دوستانو لیار تر دو دوستانو دل تکینو دوستانو وروړو دوستانو داو کو زمرګرو تم چې داو ګورا داغه بوډاګان دي چې په اجره کې بناستو دمر بوتل د نسوارو بور سره راځه د په باچره د فلور لور ویل به کنه هغه سپینګيري د تبلیغ د برکت نن څه کوي لګیږي زما په خبره پوي تیراته تلهم پیروز خیل او اجتماع تا چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بسترې پوګدي الکه څه کوي سو کوئی چيله تروانم سو کوئی سیروزه تروانم ما مرګرو تویل دا وګورا داغه تیراوال دي چې سړی نه به جامې وسته چې ورکړو دا به په کلمون نه کېږي دې خلقو ته دعا کوي چې نن کلمې درغلي منځونه دراله خدای مو پیژند مون خدای ته بچوي خدای
خلای وی بم کنه خلای منز تبم چوی لمنز سبحان بم چم سبخانک اللہم سبخانک. تبلیغ والا قرآن و حدیث خلق تا مفت خی ٹھیک شو دعا ورتا مفت کئی او دا بزرگان خلق تا دعا یا د دین یو ټکے په پیسو خی کئی کنه کئی چې لاس موټه دې نه ورکړي چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب پوری کې مواسکټه چولې مونږ پوری کې کمیس نشو ګرځولې پوری کې واسکټه چولې ځکه چې دا د خدای دا قمقل ورپسې راځي کنه داونه به منو بس داسې. نو تبلیغ والا دین مفت خی او دوی په پیسو خی نو د دوی دکانداری کې خراب. د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د ښځو د لوڼو د ویښتو تصویرونه او نمایش دا ټوله دنیا ګوري. زما متعلق یو سړي ویلي دي بجگر مولانا چې دی داسې لچرې خبرې کوي. د لچرې بچیه ته دې ته نه ګورې چې ستا د ملک د مسلمان لور داسې ناستی باز احکاری اے شرمېدلو اے بے حیا او دوس قوم اے بے غیرت ملک بے حیا ملک چې د چا د ښځو کوناټي ټوله دنیا ګوري. بله ورځ صابرینا سنیما ده که څه شی دی دا سیکارنو چوک کې دې ته څه وایي شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے. شمع سنیما ته چې نږدې ورغلم یو سړی ښځه لاندې ده او سړی پې د پاسه سور کړی دا بورډ لګولی دی دنیا ته ښایي چې په دې سینما کې داسې قسم فلم ښودلی کېږي چې ښځه لاندې او سړی پې سوري. اوس خو معامله برعکس ته که خیري تاسو به لاندې یئ ښځې به در باندې سوري. اوس قصه به داسې راځي ته به لاندې ښځه به در باندې سوری ته به خریا به در باندې ناستی. کلي ته راغلی ما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغله سړی دی زمونږ خپل دی هغله چېرته نوسي ټي وي رالېږلې ده چې ټي وي رالېږلې ده نو ما ته په دې افریدایي ژبه کې وایي کہ ویر کیا تم پتا کہ ویر کے پسے دیر بات کیا ہے نما ورتا ہوئی چی کما ویر کے لیکن صدا دا دے ملک مشرا چیدا پرم بار خیلو کیے ما ورتا ہے لے چاو کر لیکن خلوچ چے بیا دے گن واورم چې په تیږې دې په سهارو ول ما چې ولې وی چې دا ټیلیویزن نه دی چې په دښ کې وګورم سرې شونډې و نارې غوړه خلا چې لاسوترې دې مې دا زړه داسې خوشحال کوم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري. غږ کېدی نری غټ تکبیرونه پرېږدئ. پروسه کال یو مالدار سړي سره مې ټوکه وکړه ویلې کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے مال بس خیر خیریت. اور مال تیرے پیو نو میں نے خواب وچ دیکھایا
تے بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی، بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی وچ پھر کیا کرا مال چوگا بند آیا ماہو تو کو خبر اور سر میں اکڑا سبا میں چکتدا چوگا نوکر لور کرے وہ ہو رہا ہے پدرے میں ورد راگے وچ وقت مال پیو تائیدیا کدا مار دا آئی نا انج خوش آیا کہ بڑا گرم تے بڑا تیرے تنو دعائیں دیندہ رہی اور کوئی تنی مانگس مالنا اور کچھ نہیں مانگس ناغ عورت میں ریڈی سی دے کیوں نہیں تو مال پیو اسکٹ مانگدا آئی خدای مرک کا چې دا شپه ورځ چې دی په چابړو کې ټیپر ګرځوي او په چابړو کې چې دی بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدایم خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووی چې زما وروڼو دې خوا وګورئ زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو ته خپل حق نه دی میلاو او زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو مې د پښتنو حق نی اغستی داسې وایي که نه پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور الارمانی لا هر پارٹی چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وایي چې رورا تانه به زه د سرو زرو مولی جوړو هغه غریب چې خیالو کېږي چې مونږ خو ډېر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وایي چې تا نه به د سرو زرو مولی جوړوم نو ښځې څنګه چلو کو نو خزا ورته وایي چې وایي سړیه نور مونږ د خدای څه غواړو چې ته د سرو زرو مولی شي خو لږ لږ به درنه را پرې کوو او مالم وقتی چٹ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنٹ چلیږي ٹھیک ده زما سینما سره څه کار دی یا سینما زه بندولی شم سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته ووایئ چې بھائی سینما کې بلو پرنٹ ولې چلی سینما بلو پرنٹ پرېږده دې شرمېدلو پرون نه بله ورځ د وزیر اعظم لور چې وشوه په ټي وي باندې څال کړی اے د پښتون بچو لنګ وهئ لنګ شرمېدلو لنګ وهئ چې د چا لور وشي په لور څوک ګډېږي پوس پرې کړو دی واده د لور د زرداري شوې ده او ګډېږي پتا پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم ب7,000 لغه آدم علیہ السلام په 9,000 لغت باندې به خبرې کولې پښتو هم پاغې کې یو لغت دی زما په دې خبره پوهېږئ پښتو لفظ را ټینګول د لکۍ نه اول خو تاسو په ایمان ووایئ واورئ دا وړاندې رستو ټول
زه الیکشن غم به دغه جاړي زه په تندرم الیکشن نه لګوم دا وړاندې وروسته ټول واورئ کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او د هغه ښځه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي دام پښتون دی دیخوا وګورئ کم سړی چې پښتو وایي او د هغه ښځه او لوڼه ځوانې د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دم پښتون دی پښتون خو تاسو یو چې ښځې سپینې بورکې په سره او په کور کې ناستې دي یا پچای جوړي یا پکی جوړي یا مزدوری کوي او روټای پیدا کوي پښتانه خو مونږ دی دا پښتانه لونا تر اوسه تاسو له چا څه نو درکړي او زه کار عالم نو زه به تاسو نه ټیپر جوړ کم او که ټیپر نه نو مولای خو به در نه جوړې اے شرمېدلو په دې 40 کاله کې تاسو نه شرمېدئ 40 کاله نو چې یو سړی کې دنیا هم نه او دینم پکې نه د دې داسې مثال دی دی اخون بابا دیره ته مونږ طالبانو یو مړی سره راغلی چې مړی سره راغلی نو همړی څه ډېر لوی حرامي و خراب سړی نو هغه مونږ ورسره دیره ته رالو جنازه مو کړه او دیخوا ګورئ دیخوا کاڼی را پرېوت چپر نه را ټول ملک به پریوزي دیخوا وګوره د مړي جنازه مو کړه خښ شو چې را روان شو هغه سقاط مات پکې نو چاله طالبانو لعنم ور نه کړه چې ور نه کړه یو طالب ماته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی ما څنګه چل دی بس روان یو 15,000 کنځلې دې مړی ته ویلې سړیم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې پکې نه وي نو الله دې دې مړی والاو کې ویل نور مړیو دیخوا وګورئ نو چې کوم منبر کې د اوبو د رقم نه لګي د چواری د رقم پکې نه لګي د یو غریب د مړي د کپن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه دا منبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي پرانا ورځ سړی په اوږش لارۍ په اوږش موټر په اوږش ماشوم په اوږش د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جی قبض دی هغه والا د جمال کوټۍ جلاب ورکړه سړی چالو شو شپږ شلې دسته یې وشو زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته یې وشو ورته وی صبر کوله چې دا فاسده ماده تیوزي بیا راغی وی کټ کې پرېوتو 200 ته دستونه ورسېده وی صبر کوه دستونه چالو دي وی او چالو دي وی صبر کوله فاسده ماده پکې پاتې ده مړه لنډه دا چې زنکدنې شو حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې وی دستونه چالو دي وی او جی وی صبر کوله ګن پکې پاتې دي مړه سات یې ووته حکیم لراغه پلار خو به بړ شو وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې تاسو نه به فاسده ماده او باسي اور سړی به په سړک مړه پراته یې کوي زمونږ ډیپټي کمشنر یو اغله پښتو سمانور یو الک راغه ما ته وی چې لګ زما شپارس وکا مالولی
ول ضرور واده مې دی چې پکې د ډیسکو اجازت راکړي. ما کې دا خیال وکړو چې دا ډیسکو بس کلب ملب کې روټۍ ته وایي او کلب اجازت بغواړي. نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډیسکو اجازت ورکړه. نو ډي سي ما ته ګوري وای دیواس اجازت دیوا مال دے دینا ڈیسکو کے ویل ڈیسکو لاہور تے پنڈی سی کنجریان اولیان دے نچانے واسطے یارا داڈی سی پا مخ کی می چاگالکی او شرط پا دا مخ ہوا وستا مالی کوران شبیڑا دی غر کشا نو پا ما دی دا ڈمو شپارس کوئی داغا زلیل قوم. پیښور ډیپټي کمشنر ما ته وویل وی او سی ډي ډیري راغلی ده چې مولانا صاحب د شپې وي سي آر ګوري. ما ورته ویل مال ټیک ده د بجلیګر مولا خوله خو تیاره شکن توپه ده ټول خلک یې وویشته دا سیډي والا هم څوک دله دی د ده ښځه او لور هم بار ګرځي نو دله نور څه په لاس نه ورتله نو ما پسې دا لکۍ وتړله او لګیا اوسئ زبم لګیا یم ګورو به چې څوک به ګټي. په دې ښار کې یو بخاري ورته وایي یو ښځه ده زما خلاف بیان ورکړی چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني مال مونږ خو ټول حقوق منلي یو پاتې دی او هغه پاتې دا دی چې مونږ په څلوربول شو تره باندې سوره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پورا کړی نه. مردام څه ملک دی 40 کاله د پاکستان شو د ښځو شاپنګ پکې ختم نه دی. په بوش تیزونه لګېدلي دي. اسامه یې دلته دی اسامه ستا په کوله کې دی اسامه دلته دی یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطره کې دي که نه دي. وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځي نشته. اسامه هغه ملایکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي اسامه پته به نه لګي. کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغه اچولي مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ یې دی چوغه یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي. دا خانان دي داسې روان دا چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه چڼي مڼي یعنی د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولی دی او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼی مڼی شوم. وایي ورته که نه وایي دا چڼي مڼي نو دغه چڼی چې درکې ګوته ونه وایي قبر ته تلی شئ تاسو له خو د مړي لمبه هم نه درځي لیندن که نه او بیا چې مړ شي مردار شي خښ دي کي تاسو خپلو امامانو له قرآن ورکئ ځان نن نه دا ټرۍ وکئ چې د امامان هم لږ په قهر ووړي. قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کي الله اکبر الله اکبر الله. یو کابلی ملا و زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي او ملا خبره وره من مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختي وځه من نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالا وه
وای ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې او مې وی چې یو من بوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو سخات مې واغستو ترالم. بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جمعات ته را نشئ. ملا او ملا یو سلور منډواڼې مونږ کور کې راغلي دي. سلور منډواڼې څه کړی دي؟ ختم شریف کړی دي. نه مونږ پلار نه دي موړ همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چڼي درته ګوتم وایي پاکۍ دي او ګنده سنبۍ خو نشي بوتلی قبر ته. نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې. تماشې له خو نه راغلي او نه بایسکوپ له راغلي. ولاړی ولاړ به که ناستې ناست به که کړته م واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم. هلته خطره ده پاس بوجۍ نه ګورئ. حالات ښه نه دي. دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ مونږ له مه لګوئ. دلته مونږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی. الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي. الله دې وکړي چې د حسن هود مرګ ماته نصیب شي. زمونږ حفاظت به کوئ. حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ. بیا ټتېږئ. قسم په خدای ځان ته م راغواړم او دا کونټه مې درته ساتلې ده. نن پخوا ګیرو ګیر خریلي په نالتو په موټر سایکل به درې مانه بوجۍ سوره کړې وه. اوس دومره ګیره زه خو بالا مڼه کې ناست یم په ما تېرېږي که نه. دومره ګیره دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواري منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کېنوړي دام ډبل سواري ده. دا بوجۍ تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا دې خو ګورئ امریکا تلې وه نن دنیا لګیا ده. امریکا چوپړ پاور دی. امریکا چوپړ پاور دی. امریکا چوپړ پاور دی. دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده. د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر. 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو. مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه هلکه خو په تندرې ولئ یا هندو ته حواله کوي یا پې د پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ. تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین پې ور پرېږدئ که د واجپای نه ښځه رانه وسته په دې مخ کې توکئ. زمونږ یو خپلو اوس هم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب له ډېر ځي که نه. مونږ دلته تحصیلدار پېژنو نه چې چېرته ګډه ده او که چیلی دی او که څه شی دی که پېژنو یې تو جان نه تحصیلدار هند ته تو بینې نه دلته مونږ پېژنو نه په قبایلو کې تحصیلات نو چېرته ورغلی دی تحصیلدار له تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی غاړې ایستی به یې او ورته به ویلي چې تشریف کې د کورسۍ کې نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صاحب لا وې راغلم
صاحب لا ای تحصیلدار نه وي صاحب ورته وي. نو هغه پرې دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صاحب لا وی راغلم. دا اوس اپریدی ژبه ده چې صاحب لا وی راغلم داسې په کورسې کې راته راپورته شه په کورسې کې راته راپورته شه ورغاړې ورته و په ملې وټپاولم. د معتبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو ته لاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو ته راووتو. یو ته مې هغه ورځ وی زمونږ علاقه کې واده نو بینډ ورسره اوس دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي. نو غړځ هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچوه د سپي بچیه. مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي. مولیان راشي چې په دواګانو یې رسخت کوي. غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده. جماعت تم چې هڼ استاد راشي نو او چونیا تا په ښځه همدا چڼی واچو. جماعت ته جرجې چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جماعت ولې ګنډه دی په تا څه تندر پرېوتی دی خو ته صفا که که ته څه په ګرنیټ لګېدلی. جماعت ته راننوځي او خیرنو جارو راواله او جارو یې که که نه. پخوا به ګیر خریالو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن. نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مۍ ورکې ګیرو واله. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي د هلکی ښه ده. هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکی نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکی ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکی ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې. ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړه. هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه دا وی خان را وی کینو دا خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی. دا عادت به مونږ نه کله وځي. ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي. ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي حفاظت یې کوي چې مې زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتېندېله ده که نه دا خو راوتېدېله ده خپل خاوند یې ټیچر دی. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي
دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بل ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کوم ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼی مڼی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه به نه مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارۍ ورپسې ګرځي ګاډۍ لارۍ کې واچېتې بوی ولې هلکه وایي تا په فوټپات ګاډۍ روان کړی او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړ یو تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور ده او خور ده او فلانې ده 60% دا به در سره ښځې مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې مالې مفتی صاحب په آرام کېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښه ما ته بس په آرام کېنه توبه م لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں دیا نتسا دیا نستا کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہوتا دیکھو وګورئ څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلام ځورې پاتې دي ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې وویل
مال خدای وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته وایي چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي. نو یو بوډا سړي ما ته وی ویجی په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختمه څنګه پې وروختې بیختي ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېله شو. نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي او بیا لاس هغې ښځې کوم دی کې پاس ودرېږه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاته ښځې لاس دلته ایښی ایښی که نه ښځې لاس ایښی که نه ګیرې والا یې د دې غلامې دین نه رانیولې شرمېدلي پاکستانه ذلیل او رذیل ملکه نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي. د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاوو چرګانو بچو هر چا نه سبق مه وایي اولې لږ تلی چې دا د کم ځای دی د ده رشته کم ځای سره ده د ده تعلق چا سره دی د غرغښتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی. معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي. نو خدای دې کور وران که چې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي او ملا بدسی او پلانې بدسی مالدا وایي چې ملا به په خره سور جومات ته راځي. نو نن د جلسې ورځ نه وه نن د ګډېدو ورځ ده بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي. په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوې که نه چې دا څومره ګډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او دې ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس. نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وکړي. زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه. ستاسو دوا په کار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلی یم 6 ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځم. دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اری پور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه دی پلانې ما والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي ومه نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 را سره ټول پرېږدي. ایمان دې ته وایي ویزیګر ملا د روزي په زمانه ته دا نور د مور بچي نه دي. ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی سم شئ ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سم شئ. زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته یې واستولم والله کې دروځم. عائلي قوانین کې څه وو چې ښځې ته به م اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړې. خوند به یې لا دا دی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي. تاسو به د خپلې منډې وګورئ داسې چلو
په لکی مروت کې مې جلسه کوله، لویه دنیا ناسته ده. 1 بجه ده د شپې چې ان د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېد. چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو، ځکه چې خلکو کې ګیر شو. ته په ما راځه او زه په تا راځه. چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده. مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی، دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده، ته په ما راځه او زه په تا. سیکرټري ته مې ویل زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی. خدای دې داسې نه کوي. زه تاسو پېژنم، زما په سن 65 کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډی را پرېوتی و، نو څوک سوات ته تښتېدلي وو، څوک لوړګي ته، څوک هزارې ته، څوک ابتاباد ته. یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے؟ نہ معافی کدھر گیا ہے؟ ماں تو وہی چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے. وہ لنڈی کے بم نہیں تھے، چاٹی جتنا آیا، چاٹیاں وسطیاں. تاسو پیژنئ قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو سرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو. روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوره. امریکا ستا ماما دی. دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو، دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتولو جوګت. ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی؟ وی چې نه. ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی شي. شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے، او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر راواغسته. څوک وه؟ سیده زمونږ سرداره ده. زمونږ آرام کښېنئ. زما عزیزانو عرض میں ہو سوچو کہ د چا پلاس کی چلوبے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. امغا خلق ستا په سر سوداګانې کوي. قوم بیگا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی. قوم څه شی دی؟ پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غږولو خو په ګډېدو شي. دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی؟ دی خو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي. په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو. ما ته وګورئ څه شی شو؟ پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی. پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر. پیر پیر ماما څنګه چل دی؟ ویل اوس مې په دغه څه شی اوس مې هاټ لین باندې خدای سره خبرې وکړې. اوس هاټ لین پېژنئ؟ هاټ لین څه ته وایي؟ هاټ لین هغه ډایرکټ وایرلس سیسټم چې ورته خیال برا دی. خو وګوره د اغم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځای ځانو ویشتو او 22 ګولای د دې مزغون اوته. مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مړای نه ووته. لا سوات ته تلم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورلو مالټي راوخته هم خوري. ډېر سات پس پیر صاحب راوته. مونږ وی جته ډېر لیټ راوته. ویل ما خدای سره خبرې کولی
د حالاتو متعلق څه خبرې ما ته وسو والسلام علیکم بیړه دې غرقه شتې غرقه د ملګرو ته مې پاسې خدای بیا خو باسته ده دا غم زرګونه مریدان په دې روژه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ ښځې لوڼه کنځئ که نه کنځئ اینا ملوانے دی پہن اینا دی رن اے بیزیگر مولا دی رن پلانے دیگلے ما یوزل دیر غصہ شم کی سخانی تا جماعت ترا پسی رو خطاو کنزل راتو ذرا پاسی دم پا لوڈ سپیکر کی میوئی ماوی چے دا ما تم کم کنزلیو کی دا دی کنزلو پا بدل کی دغا کنزلی تاسو تا دمر دی چے دا سمر شمار دا خدای پا علم کی زی تاسو وای چې بیزیگر مولا په خزه دسې وکم نو ستاسو په خزه دومره خر واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټري تا یا سیکرټري تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زدی تا نوے دا انتظامیہ دا دا مشینری دا دا ہر چالاس کی چراشی کار بکئی دیتا حکومت نوے حکومت زویما وزیر تا گورنر تا وزیر اعظم تا و صدر تا دیتا حکومت ویم سشی تا ویم وزیران دا زمون کے خبر کے خو گو رہی کنا سمرا خیستا شکلو نہیں دی اللہ کلا کلا رکی ویما ایو خزی کچاوی چی بودا لدی ورکی اگه خدای امزول بیڑ راکی چی نیستی راشی پا خندا بیتی رونا چی خیستا سڑے میں خاون شنو که تکلیف راشیم نو داغا پا حسن جمال بم وقتی رو مونگ لخدای خیستا حکمران نراکی دا چا پوزی چیتی دی دا چا غوک کوگ دے دا چا دستر کی تنگی دی دا سے دا چا سر چی دے چیت تے او دے گورنل تاو گو رسیبا تب اوے چی چاہتے خانک لرے کرے خانو منگلا دو خیستا حکمران خدای را کئی نہ دا سی بد قسمت ہے یہی بیڑم گھر کا دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاوي کی او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي یو سړی هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو شل ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړ وو هلکه ټېله ورکوي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکوي پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکوي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ
او کله چا در باندې روټه وخوړه نو صاحب بیا ورپسې ښځې بم راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې. موږ جیلونه تیر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ دا خدایم خوار نه کا سړي توب زده کوي چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړی، نو دا ته پکې لا چا کړی. ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی. یعنی ستا ښکر دی زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته، ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی اے پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ؟ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته؟ ته خو ماته ووایه. یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه دی، خدای غریب کې رحمت کړي، عجیبه سړی. هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ زمونږ بي دوه سترګې، د دوی بي دوه سترګې. زمونږ بي دوه غوږونه، د دوی بي دوه غوږونه. زمونږ بي دوه لاسونه، د دوی بي دوه لاسونه. زمونږ بي دوه خپې، د دوی بي دوه خپې. زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرۍ، زمونږ ښځو آواز هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. آواز راشئ وګورئ. بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے مراسے دے ٹی وی بد وئی ہم خلاص خبر راشي که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نه وتی مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس به هم نیسي رانیسي ګاډي والا ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دې وه منځو ته ورپسې کړه چا جنډین چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي که نه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ ښځم درنه ایرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځه که نه ماله سره راځي الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې لا چا کړی دی دا ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري اوس رامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه کړي سم کار کړي خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې ته خو د کوچیانو وروړې
لکه کوچه د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر. ته خو خیر ماري خیر غواړې لږ امداد در باندې بند په ملک کې د سال جوړ کړی دی. تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي. مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اته جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلل ورکړي نو مونږ به کوم خواږي. او باقي که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورون لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو ما په دې غوث بوز باندې ولاړ چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. امرګری ته چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی. مولا مې دلاسونه و چې دا څه کوي کور دی وران شه. ما ته وایي چې مولانا صاحب کڅټی کې مې زده کړي چې دلته رالم رانه هیر شو. وشو دا سره راپسې ولاړم دغسې یو زه ورته مخکې دغسې چل کړم چې نیمال تاسو هغه نه وایي چې په لاره درې روان وي شپه پرې راله پراته دي یو له خوب نه ورتلو راپاسېدو او داسې وکړو چې یو مونځ به وکړو چې مونځ یې وکړو چې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې مرګري مې وده دي او زه دې یادوم یو یې خدایا یو یې مرګري را پاسې دی وایي چې خونه دې ورانه شه چې ته یادوې دې مو شیطانه وې تا څه ډاکي دا زخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانه کې وړوکوالي کې زما نیکو امام له جمعه ته ورشي واملو سمخ کې کېږه قسم په خدای دې زما نیکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو وایي چې نن خو پکې د کاټي غوندې غرنتې دی. دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو چې ملا صاحب شتا په مخه د خاک نه دلته خو د جیور نه دي کارلی.